ډېر سخت چې دنو ته د خفګان اظهار وکړو چې یو انسان په خوله کلمه وایي ته هغه څنګه وجنې. لهذا او د قیامت د علامونه هم دا خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په قرب قیامت کې قتل و قتال لا بسیوا شي او وی القاتل والمقتول کلاهما په نار، قاتل بم جهنم ته ځي مقتول بم جهنم ته ځي. ولی دی دواړه د یو بل د قتل په طلب کیو خو دی یو پې رامخکې شو هغه بل یې ووجو. انو دا ډېر خطرناکه معامله ده. الله د امت ته پوه ورکړي. او جی چې لکه بیا قتل کولی شي که نه دیت یادوي هغه داسې چلي هغه مسله ځان له راځي که چېرې څوک قتل کي نو بیا د قاتل لپاره څه حکم دی د مقتول لپاره څه حکم دی هغه مخکې حکم را روان دی. هغه چې انشاءالله د آیات راشي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب هغه آیات کې به انشاءالله زه تفصیلا خبر هغه ځای کې کوم. خو دې ځای کې نفس د قتل خبره ده چې اهل کتابو به دا کو. بیا الله فرمایي بلې ورته دا ویلو چې وتخرجون فریقا منکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. اهل کتابو به یو کار دا هم کولو چې دی کې به کم مالداران و کم مضبوط خلک به نو چې د هغوی د شان مناسب به کارو نه شو یا به یو غریب طبقې والا سړی را پاسېد او هغوی سره به څه معامله وکړه نو هغوی به غریب چې کم دی نو هغه به د کلي نه وباسه جلا وطن به که لکه زمونږ د ډېرو علاقو کې داسې شته دا د غټو خلکو دا اولاد یا غټ خلک یا نسبي خلک یا مضبوط خلک هغه یو جرم وکړي مجال لکه څوک پې د ټس نه مشي او که یو غریب سړی هغه نه داسې یو کار وشي نو دا د جرګو والا خلک او دا غټ غټ خلک او دا چې ځان مخکې کوي یو راځي مای کې خولې ته نیسلې بل مای که خبرې کوي او یاره دی به د کلي نه وباسو نو غریب سړی وباسي. دلته دو سانچي دي هغه یک بام دو هوا یو چھت ته دو هواګانې پې لګي یو غاړې ته ګرمه لګي بل غاړې ته یخه لګي. ښه دا هغه مسله ده. الله تعالی وایي ثم اقررتم تاسو خو اقرار کړو په دې وعدو او تاسو عالمانو چې دا وعدې من کړي دي زموږ پلارانو کړي دي ثم انتم دا سیوه داسې ده که نه دا ډېرې خبرې هسې ته څه وایې نن چې موږ دا ګناهونه کوو نو موږ ته دا پته نشته چې دا ګناه دی. نن که یو سړی العیاذ بالله سود کوي نو دا پته نشته چې دا سود ګناه دی. یو سړی چې قتل کوي دته دا پته نشته چې دا قتل ګناه دی. خلکو د بل چا پټي نیسلي دي پولي نیسلي دي ولې دته دا پته نشته چې دا ګناه دی. د هر چا د پته ده خو سره د هغې نه موږ لګیا یو موږ کوو اړو باک خلک نه کوي. ثم انتم الله وی بیا تاسو هؤلاء خلق یې تقتلون چې تاسو قتلول انفسکم ځانونه خپل رونه بایګان ستاسو وتخرجون او په دې حال کې چې وباسل به تاسو نه فریقا وباسل به تاسو فریقا یو ډله منکم د تاسو نه من دیارهم د کورونو د هغوی نه تظاهرون تاسو به حمله کوله علیهم په هغوی باندې بالاسم په ګناه سره والعدوان په ظلم سره تظاهرون تاسو امداد کوئ د یو بل علیهم په هغوی باندې بالاسم په ګناه سره والعدوان په ظلم سره وان یاتوکم او که چېرې راولل تاسو سره اساره قیدیان نو تفادوهم نو تاسو به فدیه ورکوله د هغوی وهو محرم حال دا حرام علیکم په تاسو باندې اخراجهم اباسل دا غي افتؤمنون آیا تاسو ایمان راړی ببعض الكتاب په بعض کتاب باندې وتکفرون او انکار کوي ببعض په بعض کتاب سره
نو فما جزاء پس صد بدلا نه د بدله من د هغه چا یفعل ذلک چې کوي دا کار منکم د تاسو نه الا خزي مگر رسوایی د په الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې و یوم القیامت پرز د قیامت یردون دی برت کړی شي الی اشد العذاب په طرف د سخت عذاب وما الله ندی الله تعالی بغافل بی خبره عما د هغه څیز نه تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ. الله ورته فرمای تاسو سره دا وعده وشو چې قتل و قتال به نه کوئ. وعلى کتاب تاسو تقتلون انفسکم تاسو د هغې په خلاف یو بل وجل وتخرجون فریقا منکم من دیارهم او اجزان به تاسو د خپل کلي نه وباسل تاسو به د هغې ځمکې او مالونه واغستل او اوس هم د یهودیانو دا مزاج دی. ګوره به د فلسطین کې دا اسرائیل دا یهودیان دی مسلمانان دی د خپلو کورونو نه یې ایستي دي او سیوه ځمکې او کورونه دا د فلسطینیانو دي او قبضې پې چا کړي دي یهودیانو اسرائیلو پې کړي دي او هغه یې لاړو حق نه ورکوي. او دا کم خلک چې ځان ته د انساني حقوقو علمبردار وی چې دا هیومن رائټس باندې موږ خبرې کوو دا هغه خلک ته چې د دی د مزاج موافق یو سپیم مړ شي نو دی د هغه تپوس کوي. د یو خنزیر کراپاس یو هغه سپلای کړي نو دی د هغه تپوس کوي په هغه باندې چینلې چلیږي. خو هغه دی په فلسطینیانو باندې د څومره وخت نه ظلم شروع دی دی چېرته یو قرارداد وکړو یا یې وله امداد وکړو دا هسې خبره ده دا د انساني حقوقو خبرې نه کوي دا د هیومن رائټس خبرې نه کوي دا بنیادی طور دی دا د کفر علمبردار دي د کفر د طاقت دپاره دی لګیا دي. هیومن رائټ خو د دی هغه ځای کې یاد شي چې کله مسلمان په طاقت کې راځي یا د مسلمان د مفاد خبره کیږي او په کفر باندې زد راځي نو دقه ځای دی وایي دا د انساني حقوقو خلاف دي دغه ځای دی خبره کوي. علا کل حال دا ظالمان دي د دوی د هغه وخت نه دا شیوه را روانه ده. الله وایي تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان تاسو به عمله کوله په هغوی باندې چړایي به هم کوله په اسم سره په ګناه سره نو ګناه د الله حق به هم و خدای در باندې منع کړی تاسو به دا کار کو والعدوان او ظلم به هم کو. وان یاتوکم اسارا تفادوهم او که چېرې تاسو سره به رالل قیدیان نو تاسو به په خپل هم فدیه اخیسته او فدیه به هم د هغوی ورکوله. اصل کې اوس هم په دنیا کې په چنده کې د ټول نه مضبوط خلک دا یهودیان دي. یهودیان چې څومره فنډینګ کوي او څومره چندې کوي او دوره په دنیا کې بل څوک نه کوي. د دوی باقاعده تنظیمونه دي او دومره لوی فنډینګ په هغې کې کېږي دی سره دومره پیسې پرتي چې تپوس یې مه کوه. او دی په هغه ټایم کې هم دا مزاج و دا د دی پخوا نه مزاج فطري را روان دی. دی د الله وی قتل به نه کوئ قتل به کو. الله دی ته وی تاسو به خپل وروڼه بایګان د کلي نه وباسئ نه هغوی به وباسل او بیا به څه چل کو چې قیدیان به ورسره رالل نو دی ته یو حکم د اسلام داو د شریعت داو چې یاره ستاسو یو ورور بای سړی قیدي شي که نه لکه زمونږ هغې کې غلام آزاد کا هغه تاسو آزاد کوي پیسې ورکوي هغه له. نو که یو بني اسرائیلي یو یهودي هغه به قیدي شو نو دی به وی راځئ چنده کو نو چنده به یې وله وکړه او د چندی اصول دا دی عام طور پاک خلق هم شته خو لکه دا اکثریت خلق په دې کې ډېر داسې دي دی چې چنده کوي نو چندې کې د چا خو د شا نه اړوسوي نه صرف کتاب البطن دا مدرسې بدنیه دا خېټه مدرسې او د هغې دپاره راټولوي. سو کوئی پلان کی تنظیم لټولم پلان کی تنظیم لټولم او ډېر خلک چې ټولوي نو په هغې کې یاره ښه سړی چې نو هغه نیمې یو خوا کې نیمې بل خوا کې داسې ډېر کم خلک دی چې په اجتماعي مال کې هغوی احتیاط کوي
یعنی زمون خلق موږ په اجتماعي مال کې احتیاط نه کوو دا ډېره خطرناکه خبره ده علا کل حال دا ځان له خبره ده خو دې ځای کې ای به چندې وکړي نو څه به ځان ته پاتې کړي تاسو ګورئ نه دا د یاره د کمیټۍ خو پرېږده اکثر یې دا د جومات دا مشران ني په هغې کې چې هم دی د میاشتې دا د دغه دا پیسې ټولوي که نه دا د هفتو دا په هغې کې هم چې دی نو دی ونه کوي بل به زر راغلی نو هغه 4-5 زره هغه ځان طرف ته کړي اډېر پکې خانه عیش کوي نو بس دا اور دننه کول دي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو صحابي په جهاد کې د نبی علیه السلام مبارک اس چې دی نو هغه یې نیسلی یو غشی راغی او د هغه په دې ځای ولګېده او هغه شهید شو صحابه ووی څه خوش قسمته سړی دی په جهاد کې دی د نبی علیه السلام په خدمت کې و د نبی علیه السلام د اس پړی نیسلی او دی شهید شو نبی علیه السلام مخې ته خبر راله رسول الله هو په النار دی خو په اور کې سوځي جهنم کې دی صحابه ووی یا رسول الله دی په اور کې څنګه سوځي رسول الله وی اجتماعي مال کې د یو تسمه د هغې نه اخیستې ده شراکن او شراکین من النار یو تسمه څه شی دی او د دې زمانې تسمه نه ده هغه د دې زمانې خو مشیني تسمې دي هغه زمانې به څه تسمه وه خو اجتماعي مال پروت و د ده پکې یو تسمه 2 تسمې خوښې شوې بې اجازته دې د اوچتې کړې هغه تسمو نه دې حدیث کې ما غلطي وي رسول الله وی د اجتماعي مال نه څه څیز اخیستی دی هغه د سره پروت و یو صحابي چې دا واورېدو په منډه لړ او هغه سره یو تسمه 2 تسمې وې راړې چې یا رسول الله دا ما اخیستي دا واپس والی نو رسول الله ورته وی شراکن او شراکین من النار دا خو یو تسمه یا 2 تسمې د جهنم دي زمونږ استاد صاحب به وی دا اوس مفتی د پاکستان مفتی رفیع عثماني صاحب چې وفات شو دومره لوی شخصیت او د هغه په دفتر کې او د هغه په کور کې دومره فاصله وه لکه د مدرسې دا یو سر او دا بل سر کور یې ورسره داسې جوخت و هغه به چې د هلته نه هغه به ځان سره 24 غنټې وصیت به یې لیکلی و دا په جیب کې به لفافه پرته وه که مثلا په لاره به راته یو سړي به ورله پیسې ورکړه چې جي دا 1,00,000 روپۍ واله دا د مدرسې دي نو هغه به د مدرسې هغه لفافه کې واچولو که زه دغه ځای راپرېوتم زه مړ شم چې زما وارثان دا نه وایي چې دا د ده ذاتي پیسې وي دومره به خلکو احتیاط کو هغه یې وی چې د شراکن او شراکین من النار مطلب دا و چې یو خو دا و چې یاره دا خو د جهنم تسمې به وي که تا نه وې راوړې رسول الله ورته وی نه اوس که دا ته راړې څه فایده نشته دی مثلا مال غنیمتو ما په 300 کسانو کې تقسیم کو نو د تسمه کې د 300 کسانو حصه وه اوس خو هغوی لاړل اوس چې هغوی لاړل نو دا خو د جهنم حصه جوړه شوه اوس که هغوی تا بخي نو اجتماعي مال دومره خطرناکي او زمونږ دا خلک زیوا د اجتماعي حال په مرغب باندې ووایي کړي پې خوري پروا یې ني دا د جهنم کړي خېټې ته دننه کوي ښه الله دې موږ د حرامو نه وساتي سړی د مالګې سره ډوډۍ خوري چټنای سره دی خوري آخرت ته ځان نه خرابوي علا کل حال نو دی به کوله بل دی کې مفسرین دلته واقعه ذکر کوي مختصرا وا داسې چل به کېده چې په مدینه کې یهودیانو نو یهودیانو یو بنو نذیر قبیله وه یو بنو قریظه وه بنو نذیر دا دغه لګېدلی دی بنو نذیر هغوی به په خپلو کې دغه نه کو بنو نذیر بنو قریظه هغوی به خپلو کې جنګ نه کو اهل کتاب خو چل به داسې کېده چې هلته 2 قبیلې نورې یو اوس و بل خزرجو دا د مشرکانو قبیلې وې نو د دې اوس او حجرت به په خپلو کې جنګ کېده نو چې د دوی به جنګ ولګېده نو د اوس ملګري قریظه زموږ استاد صاحب به وي اوس بر وزن قوس اوس او د قوس یو وزن دی او په قوس کې قاب دی نو دا اوس او بنو قریظه د خپلو کې ملګري دا به دې یادېږي
او حزرج او بانو نذیر دا په خپلو کې ملګري وو. نو چې جنگ به د حزرج او د اوس ولګېده نو دا بنو قریظه به رالل دی به د اوس سره ملګري شو او نذیر به رالل دی به د حزرج سره ملګري شو. نو چې جنگ به ولګېد نو دی به یو بل خپلو کې وجه. لکه اوس د دو کافرانو ملکونو جنگي، مثلا د چین جنگ دی، د امریکې په خپلو کې جنگ دی. یو مسلمان ملک د امریکې د مفاد دپاره لګیا دی، بل مسلمان ملک د چین د مفاد دپاره لګیا دی. همدقسې هغه زمانه کې وه. نو هغوی به خپلو کې جنگ کو. نو چې جنگ به کو نو لازمه خبر په جنگ کې خو ګوړي نی، یو بل به ووجه. نو مشرکان خو مشرکانو، خو دا خو اهل کتاب دی، خو ځان ته مسلمانان وکړه. نو بیا به یو به وګټله بل به بایله. نو چې چا به وګټله نو هغوی به د دې نور قیدیان راټینګ کړل، چې راټینګ به یې کړل. نو جنګ هم حرام و، قتل هم حرام و. خو چې قیدیان به یې راټینګ کړل نو دی به وی الله موږ ته ویلي دي په تورات کې دي چې ستاسو کې سړی راټینګ شي نو تاسو هغه له چنده کوئ او ازادوئ یې. هلی راځئ چې چنده وکړو چې دا قیدیان را ازاد کړو. نو قیدیان به یې را ازاد کړو. او که دی به لکه راټینګ به هم یهودیانو سره و نو دی به وي الله راته ویلي دي چې تاسو سړی راټینګ کوئ نو بیا پیدیالی ورکوئ یې. نو پیسې به یې پرې واغستې. نو دا هغه و وایي کړوا توتو او میټه میمه، چې کوم خواږه سنتي نو په هغې باندې عمل، او چې کوم تارخه سنتي او ګران سنتي نو هغه موږ شاته غورځو. ٹھیک تا که نه؟ نو اهل کتاب هم همدا کو. الله وایي فما جزاء من نه ده بدله. الله ورته وایي ښه افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یا قرآن مجید عجیبه خبرې کوي. الله وایي عجیبه خلک کوي، ایمان راړی په بعضې کتاب او انکار کوي د بعضې نه. کم چې د ذاتي مفاد خبره ستاسو پکې فایده او خوشحالي ده او پیسې دي، چې په کم کې مم دی، چې کم کې خانک دی نو هغه زمونږ حق دی، او چې کم ځای مار دی نو هغه د ځوانانو کار دی. نو چې کم شی درته خوږ لګي اهل کتاب ورته په هغې عمل کوئ، او چې کم درته بد لګي دا مونږ کې هم دا خویونه دي. خواږه خواږه سنت د دین خوږې خوږې خبرې هغه موږ راغستې دي، او چې په کم ځای کې قرباني او سختي راځي نو هغه ځای موږ ځان کوڼ کړو. ښه افتؤمنون ببعض الکتاب فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاة الدنیا. الله وایي نه ده بدله د هغه چا چې دا کار کوي چې د دین اعمالو سره دا احکامو سره خدای بې رسوا کړي. نن چې دا امت مسلمه ټکرې خوري که نه، دا موږ په دین باندې سم عمل نه کوو. که موږ په دین باندې سم عمل وکړو نو موږ به په ټوله دنیا راج کوو. الله وایي ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب وما الله بعافٍ عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا. دا کسان دي چې اغسې دی لذات د ژوند د دنیا بالآخرت په بدل د آخرت کې فلا یخفف عنهم العذاب، نه به شي کمولی د دی نه عذاب ولا هم ینصرون، نه به دی څه کولی شي امداد کولی شي. الله وایي چې دا کار وکړو د دی مقصد دا د دنیا ژوند دی. نو چې کوم انسان دنیا والی په آخرت په بدله کې نو به دی دپاره غذاب هم غذاب دی. ګوره دنیا هم زمونږ دنیا زمونږ یو ضرورت دی، وخت پکې تیرو نو د دنیا به هم خیال ساتو، د دنیا جایز مقاصد او ضروریات دا به هم ځان ته برابرو. اصل مقصود او مشن به زمونږ سی آخرت به. الله دې زمونږ آخرت د دنیا نه ډېر ښایسته کړي. ښه وایذ یاد کوي هغه ټیم اخذنا الله وایي چې موږ واغسته میثاقکم وعده ستاسو نه لا تسفکون مه تویوئ دماءکم وینې ستاسو ولا تخرجون نه به وباسئ انفسکم وروڼه بایګان ستاسو من دیارکم د کورونو ستاسو نه ثم اقررتم بیا اقرار وکړه تاسو وانتم تشهدون حال دا دی تاسو ګواهان وئ په عالمان وئ په دې خبره باندې ثم انتم بیا تاسو هؤلاء هغه خلک یئ تقتلون چې تاسو قتلول انفسکم وروڼه بایګان ستاسو وتخرجون او تاسو به وباسل فریقا یو ډله منکم د تاسو نه من دیارهم د کورونو د هغوی نه
تظاهرون تاسو حمله کوله علیهم په ایمان بالاسم په ګناه سره والعدوان په ظلم سره و ان یاتوکم کچرا بلل تاسو سره اساره قیدیان دفادوهم تاسو به ورکوله فدیه د هغوی وهو محرم حال دا د حرام علیکم په تاسو باندې اخراج وباسل د هغوی افتؤمنون تاسو ایمان راړئ ببعض الکتاب په بعض کتاب باندې وتکفرون انکار کوئ ببعض په بعض باندې فما جزاء پس نه د بدله من د هغه چا یفعلو چې کوي ذلک دا کار منکم د تاسو نه الا خزي مگر رسوایی ده په الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې و یوم القیامت پر ورځ د قیامت یردون دی برت کړی شي الی اشد العذاب په طرف د سخت عذاب وما الله نه د الله تعالی بغافل بې خبر عما دا هغه څیز نه تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا کسان چې اغستی دی الحیات الدنیا لذات د ژوند د دنیا بالآخرت په بدل د آخرت فلا یخفف نشي کمول عنهم دا غین العذاب غذاب ولا هم ینصرون نه به د هغوی امداد کولی شي الحمدلله رب العالمین کریم خدای ته زمونږ د ټولو نه راضي شي الله زمونږ په حال رحم وکړي کریم خدای تقصیرات معاف کې الله کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکې الله موږ ته خپل قربت راکې موږ ته خپل معرفت راکې الله موږ ته خپل عظمت راکې الله موږ ټولو نه هر هغه کارواله خدای په کوم چې راضي کېږي الله په کوم کارونو چې ناراضه کېږي خدای هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي الله زموږ د درد څومره شرکا دي الله ټولو ته دنیا و آخرت خوشحالی ورکړي څومره مشران دي الله تقصیرات معاف کړي څومره ځوانان رونه دي الله ځوانای کې دین دپاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکبازې ولري الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله د در شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي الله کامل صحت نصیب کړي الله د عافیت او د برکت ژوند نصیب کړي الله زموږ د ټولو نه راضي شي الله د دې مرکز څومره ضروریات دي الله د غیب وی برابر کړي الله دا جامع مسجد الله په دې کې زموږ غیبي امداد وکړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن